باقاعده پهلداری او دا چوکیداری دا که په خانقاه کې د شيوخ حضرات محنت ته دا د زړونو د صفای لپاره دی. الله جل شانه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوم مقاصد لپاره را لېږلو، الحمدلله علماء کرام په هغه مقصدونو باندې په بهترین طریقې باندې عمل کوي. الله جل شانه قرآن کریم کی فرمائی لقد من الله علی المؤمنین، اللہ جل شانه مسلمانانو مومنانو باندې عظیم الشان احسانوں کو آغا احسان سرے اس بعث فیہم رسولا چې اللہ جل شانه په دغه انسانانو کې یو پیغمبر راولېږو. د پیغمبر ذمہ داری سره یتلو علیهم آیاته، د پیغمبر لومړی کار دا دی چې خلکو ته به قرآن ښایي، صرف او صرف نازله ترجمه تفسیر د قرآن تعلیم دا ورپسې مقصد دی. د قرآن کریم ناظري سره ښودل، د قرآن کریم الفاظ خلکو له سمول، د قرآن کریم صحیح صحیح حروف د ادا کولو لپاره پوره د اهتمام نه کار اخیستل، دا د علماء کرامو، دا د انبیاء کرامو او خصوصا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنۍ ذمہ داري او دغه ذمہ داري نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورثه ډېر په خپل طریقې باندې ادا کوي. الحمدلله اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، دویمه ذمہ داري ویزکیهم چې دا پیغمبر به صحابه کرامو ته چلونه ښیي، طریقې به ورته ښیي دسو چې د ګناه نه ځان څنګه ساتئ، د ګناه نه ځان څنګه بچ کوئ، دا خپل زړه به د بغض نه، د حسد نه، د نفاق نه او دغه شان د هر قسمه باطني د روحاني بیمارونو به څنګه دا ساتئ دا خپل زړه. ویزکیهم د دې تزکیه به کوي، د دې زړه به پاکوي، یعنی هغه طریقې به ورته ښیي، هغه ذکر اذکار به ورته ښیي، هغه وظایف به ورته ښیي، د دین په لاره به د تللو هغه طریقې او هغه نقش قدم او هغه لار به ته مخامخ کوي چې تاسو په دې لار باندې لاړ شئ، ستاسو گفتار چې داسې شي، ستاسو د زړه خیالات چې داسې شي، ستاسو د دماغ تصورات چې داسې شي، نو تاسو به د ګناهونو نه بچ شئ. ویزکیهم ویعلمهم الکتاب، او دریم پیغمبري ذمہ داري دا ده چې دوی ته به قرآن کریم تعلیم ورکوي، چې په دې قرآن کریم کې الله جل شانه څه بیان کړی دی. دا قرآن کریم الله جل شانه رالیږلی دی صرف او صرف د دې لپاره نه چې دا په کورونو کې په تاقچو کې او پر دغه شان په المارو کې په کڅوړو کې بند پروت دی او چې کله څه حادثه راشي موږ یې ختم نه راوړو. دا قرآن کریم د دې لپاره نه دی چې بنده چېرته نوی کور جوړ کړي او طالبان او ماشومان راجمع کړي او راشي چې ختم به پرې وکړو. دا قرآن کریم د دې لپاره نه دی چې کله بنده خپل لور خور رخصتوي او هغې کله ډوډۍ ته ورځي او تا ول په سر باندې قرآن کریم اخلي چې دا برکت شي. نه نه، دغه فائدې به نه دي، خدا صرف او صرف د دې لپاره نه دی بلکې دا د څه لپاره دی؟ هدی للناس، دا خلکو لپاره هدایت دی. په دې کې خلکو ته الله جل شانه دا ښودلی دي چې کوم جایز دي کوم ناجایز دي، کوم څیز حلال دی کوم څیز حرام دی، کوم څیز پاک دی کوم څیز پلید دی، کوم څیز ستاسو لپاره روا دی کوم څیز ستاسو لپاره ناروا دی. په دې کې الله جل شانه د ژوند د تېرولو پوره منشور بیان کړی دی، پوره دستور بیان کړی دی، پوره قانون بیان کړی دی. ویعلمه الکتاب، او بیا الله جل شانه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلورمه ذمہ داري ښیي والحکمت، چې دا حضور دا پیغمبر به خلکو ته حکمت ښیي. د حکمت نه مراد احادیث مبارکه چې دا هم د الله د طرف نه دي. نن الحمدلله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ذمہ داری کعبه د قرآن مجید تلاوت ښودلی، ناظره باندې قرآن ښودلی، او دویم نمبر کعبه په خانقاه کې پیران صاحبان مرشدان د خپلو مریدانو یو بهترین تزکیه او تربیت کوي. دریم نمبر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری خلقو ته د قرآن کریم تعلیم ورکول. الحمدلله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جارحین ورثه علماء کرام دا په احسن طریقې سره ادا کوي. او څلورم نمبر باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری خلقو ته احادیث بیانول. الحمدلله علماء کرام هغه ډېر په احسن طریقې باندې بیانوي. الله جل شانه د دغه علماء کرام دغه مدارس دغه مراکز دغه مساجد دغه مکاتب
مکاتب دغه خانقاهونه دغه مرکزونه دا د الله جل شانه په دې باندې آباد ساتي او الله جل شانه دې موږ په دې باندې آباد ساتي او الله جل شانه دې د دې سره خپل تعاون او خپل نصرت شامل حال کې نو ان شاء الله چې کله زموږ د استاد دغه جذبې زموږ د استاد دغه همت او دغه اراده او دې سره زموږ مرسته دې سره زموږ تعاون موږ د دې لپاره ملاتړ یو دې زموږ د لپاره راهنما او دې زموږ د لپاره هدایت ته راتلو یو ذریعہ الله جل شانه به ان شاء الله موږ تر تر ساتي او الله جل شانه بداګي تر قیامت پورې دائم قائم او آباد ساتي او الله جل شانه دې په دې کې موږ استعمال الله جل شانه دې دغه خدمت او دې موږ ته نصیب کړي نو بس درخواست داره چې دا کومې څلور خبرې وشوي خصوصا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذمہ داري چې بلې کې موږ په سناسه په درجه کې خپل خدمت هغه په دې کې موږ شریک کلو رسولني نو ماشومان له قرآن کریم تعلیم ورکړو کبرادو نه شو ورکوله خپل له خدای مسلم په کور کې ورکول شو قاعده ورته سمو تلاوت ورته سم قرآن کریم خپل باندې مسیټی کې زده کو بل ته وو د قرآن کریم په مطلب او مقصد او مفهوم باندې ځان کوو چې دې قرآن کریم کې الله جل شانه زموږ استاد سره څه بیان کوي او دریم نمبر دا خپل زلو د هر قسم ګناهونو صفا کاغه حسد دی کاغه کینه دا کاغه نفرتونه دي کاغه بغضونه دي دا هر څه د خپل زړه لګل د مینې او د محبت سببونه دا د خپل زړه ته د خپل دل دماغ ته ودن نه کو د اتفاق او د اتحاد د مینې د محبت یو بهترین معاشره وجود راوړ او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه چې د خپل وس مطابق سره سمون یاد کو او هغه سره موږ هغه باندې د عمل نیت الله